شعیب اختر پاکستان کرکټ بورډ ته یو ډیر غټ آفر کړی دی. پاکستان کرکټ بورډ نه یو ډیر غټه عہده هم غوښتلې ده. آیا دغه آفر پاکستان کرکټ بورډ ته قبول پکار دی کنه؟ ډیټیل سره په خبره کو ځکه تاسو له معلومه وي چې دا محل د پاکستان کرکټ بورډ چیرمن محسن نقوی دی چې محسن نقوی سره د کرکټ حواله سره هیڅ قسم ایکسپیرینس نشته دی او هغه داسې خلک مشران کړي دي ځان سره چې هغه بيخي پس پويږي نه. هغه د یو کلب لیول ټیم نشته تیارولې نو هغه به انټرنیشنل لیول ټیم څنګه هندل کوي. عاقب جاوید اور داغه چې کوم منیجمنت ته بری طرف لاپ شي وي دي جی. نو اوس شعیب اختر پاکستان کرکټ بورډ ته یو ډیر غټ آفر ورکړی دی او زما په خیال باندې کم از کم پاکستان کرکټ بورډ ته شعیب اختر ته یو موقع ورکول پکار دی. شعیب اختر د بورډ کې د لغټه عہده ورکول پکار دی چونکه پاکستان کرکټ بورډ دا وړي وړي عہده شعیب اختر ته آفر کړی دی مخکې هم. خو شعیب اختر وای نه زه په دې وړو عہدو باندې کار نه کوم. په پاکستان کې دوه داسې کلاډیان دي لکه شعیب اختر او شاهد افریدي. دا دواړه وای چې روره موږ له عہده را کوي موږ ته بغټه عہده را کوي کني په وړو عہدو باندې مونږ کار نه کوو. دینه علاوه انضمام شو محمد یوسف شو یونس خان هم خیر غټه عہده غواړي. نورم داسې واړه غټ غټ کلاډیان لیجنډ شته چې په وړو عہدو هم خوشحال دي او پاکستان کرکټ بورډ سره په وړو عہدو هم کار کړی دی. او شعیب اختر پاکستان کرکټ بورډ ته ویلي دي چې روره داسې چل بو کې چې ما به د بورډ مشر کې مال به اختیارات راکې تر 11 کسانو ټیم یې زه به تل د 22 کلاډیانو ټیم جوړ کم. زه به تر د 22 کلاډیانو ټیم جوړ کم او د 22 کلاډیانو ټیم نه پس په تر د 22000 کلاډیانو ټیم هم جوړ کم. لکه ما کې دومره ټیلنټ شته دی ما کې دومره قابلیت شته چې زه تعالی د 22 کلاډیانو سره زه تعالی د 22000 کلاډیانو ټیم هم جوړول شم. دا شعیب اختر پاکستان کرکټ بورډ ته ویلي دي. نو دې حواله سره شاهد افریدي چې کوم دی هم د شعیب اختر په فیور کې بیان جاری کړی دی. شاهد افریدي هم ویلي دي چې شعیب اختر بار پاکستان کرکټ بورډ نه عہده غواړي اختیارات ته غواړي. نو پاکستان کرکټ بورډ لم پکار دي چې دله هم یو چانس ورکړي کنه دله هم یو موقع ورکړي. شعیب اختر یو عظیم کلاډي دی یو لیجنډ کلاډي دی د خدمت هم اغشتل پکار دي. دا چا ویلي دا شاهد افریدي ویلي دي پاکستان کرکټ بورډ د شعیب اختر دی آفر سره. اوس تاسو دې حواله سره سوای چې آیا شعیب اختر ته یو غټه عہده ورکول پکار دی؟ آیا شعیب اختر ته آفر ورکول شعیب اختر ته مطلب یو کلی چوٹ ورکول پکار دی چې ته دا ټول هر څه هندل کا؟ زما پوینټ اف ویو سره کچری مانه تاسو کې نو زبر ته کلیر ان کټ ویم چې بالکل شعیب اختر ته چانس ورکول پکار دی. شعیب اختر ته موقع ورکول پکار دی چې راشه دا ټیم یو ځل تم جوړ کا. شعیب اختر یو داسې کلاډي دی شعیب اختر یو داسې لیجنډ کلاډي پاتې شوی دی چې ښکاره خبره ده دی به داسې کلاډیان په ټیم کې اخلي چې هغه بولډ کلاډیان وي هغه ډرپوک کلاډیان نه وي که هغه بیټر وي که بالر وي چې هغه به اټیکینګ گیم کوي. او نن سبا چې کم کرکټ ته نو دا اټیکینګ کرکټ ته جی دا د ډرپوک کلاډیانو کار نه دی. لکه حسین طلر چې کم شو دا کلاډیان داسې ټایپ کلاډیان چې کم شو دا ډرپوک کلاډیان دي. او نن سبا چې کوم لوبه ده هغه د اټیکینګ گیم والا او د ډاډا کلاډیانو لوبه ده. لکه جوس بټلر تاسو ګورئ ابھیشیک شرما تاسو ګورئ یشسوی جیسوال تاسو ګورئ فخر زمان تاسو ګورئ چې اټیک کوي په بالر باندې. نن سبا گیم چې کم دی دغه کلاډیانو دی. نو که چېرې شعیب اختر مسل شو نو شعیب اختر په اټیکینګ کلاډیان راولي هغه بالینګ کې هم فیلډینګ کې هم او بیټینګ کې هم. تاسو دې حواله سره څنګه راي دا آیا شعیب اختر ته دا غټه عہده ورکول پکار دي کنه؟ کمنټ لازمي وکړئ.